نو حضرت عبدالمطلب په دغه ټیم کې دا کومه منښته چې وکړله چې یا الله که چېرته تا ماله 10 زامن راکړل نو یو زوی به چې کوم دی د الله ستا په نامه باندې زه قرباني کوم. حالات تېرېدل، څه موده بعد الله پاک ورله زامن ورکول شروع کړل. د قدرت کار دی 10 زامن ورته میلاو شو. یو شپه بیا خوب ویني، یو کس ورته وایي چې ای عبدالمطلبه کعبې د مالک د نامې چې کومه منښته تا کړې وه هغه پوره کړه. دی هم چې کوم دی هغه خپل ټول زامن یې راجمع کړل چې داسې ما څه موده مخکې داسې یو نظر منلی و، منښته مې کړې وه، که ما له الله پاک 10 زامن راکړل په هغې کې به یو زوی زه قربانوم. ما ته ووایه ستاسو چې کوم دی نو څه رایې ده او څه مو مشوره ده. زامنو ورته ویل چې څنګه تا نظر منلی دی خپله منښته پوره کړه او چې څنګه دې زړه غواړي موږ تا سره هغې ته تیار. دې چې کوم دی قراندازي وکړله، د 10 زامنو چې کوم دی هغه نومونه یې په پرچې باندې ولیکل، هغه قرعه یې واچوله. هغه قرعه چې کوم دی د حضرت عبدالله صاحب په نامه باندې راووتل. د حضرت عبدالله صاحب دا د پیغمبر علیه السلام پلار مبارک او ځوان دی او خپل پلار ته دی ډېر زیات ګران هم دی، حسین او جمیل او ډېر زیات یو شاهانه صفات له الله پاک ورکړي. فطرتي طور باندې دا خپل پلار ته ډېر زیات ګران دی. خویندې هم جړه فریاد کوي. او دغه ټیم کې یو خور یې د پلار ته وایي چې بابا جانه ته داسې وکړه چې دا یو انسان دیت چې کوم دی دا 10 اوښان دي، یو طرف ته 10 اوښان په قره کې واچو، بل طرف ته حضرت عبدالله صاحب نوم واچو. که دا قره د اوښانو په نوم راووتله نو 10 اوښان قربان کړو، دا خپل زوی او زموږ ورور به چې کوم دی دا بچ پاتې شي. هغه ویل چې دا خبره بالکل مناسب ده. نو یو طرف ته 10 اوښانو په نوم قره واچوله، بل طرف ته د حضرت عبدالله صاحب نوم یې واچول. چې هغه پرچې یې راوچته کړه ګوري پرچه باندې نوم د حضرت عبدالله صاحب دی. بیا یې 10 اوښان ورسره زیات کړل، یو طرف ته 20 اوښان، بل طرف ته حضرت عبدالله صاحب. بیا د عبدالله صاحب نوم راووتو، بیا یې 10 اوښان کړل. داسې دا سلسله چلېدله 100 اوښانو ته ورسېدل. یو طرف ته 100 اوښان، بل طرف ته حضرت عبدالله صاحب نوم. هغې نه بعد بیا د عبدالله صاحب نوم چې کوم دی په پرچې کې راووتو. وایي ښه اوس به څه کوو، اوس به داسې کوو چې دا 100 اوښان به چې کوم دی دا د الله د نامې قربان کړو او دا زوی به چې کوم دی زموږ بچ پاتې شي. د دغه وخت نه بیا د دیت کومه سلسله چې راغله او فدیه چې ورته ویلی شي، خطاً قتل خطا چې کوم وشي، هغې نه بعد بیا 100 اوښانو دیت راځي. دا د هغه حضرت عبدالمطلب صاحب هغه سنت دی او جاري شوی او شریعت محمدي کې هم بیا همغسې باقي پاتې شوی دی. نو اوس هم که یو سړی مرګ وکړي او داسې مرګ وکړي چې په هغې کې د هغه قصدن اراده نه وه بلکې خطاً هغه نه یو کار وشو، یو مړی ترې نه وشو، نو سرکار څه وایي چې د ده دیت څه شی دی 100 اوښان. چې کله حضرت عبدالمطلب صاحب لاړلې او 100 اوښان یې چې کوم دی هغه د الله د نامې قربان کړل، بیا یې حضرت عبدالله صاحب د خپل زوی او د پیغمبر علیه السلام چې کوم والد محترم دی هغه ته یې د واده بندوبست وکړو. واده آمینه بنت وهب یو ډېره عظیم الشان سیرت او صورت والا زنانه ده، هغې سره چې کوم دی د دې واده وکړو. حضرت عبدالله صاحب د واده چې کوم دی د هغې یو ډېره عجیبه واقعه ده چې کله عبدالمطلب صاحب دی د لاس نیولې دی روان دی هغه قبیلې ته، په کومه قبیله کې چې دله جنۍ کړې او واده کوي، لاره کې یو یهودي زنانه مخې له راغله. هغه زنانه داسې ده چې هغه د تورات هم عالمه ده او د انجیل هم عالمه ده، یعنی دا دواړه کتابونه چې کوم دي هغې ته یاد دي او د هغې په تعلیماتو باندې خبره ده. چې کله عبدالله صاحب ولیدو ورته وایي چې سړیه زه تا باندې خپل ځان پیش کوم، ما سره بدکاري وکړه په بدل کې زه تا له 100 اوښان هم درکوم. حضرت عبدالله صاحب چې دا واورېدل هغه چې کوم دی ډېر زیات د افسوس اظهار وکړو او هغې نه انکار وکړو، همدغسې لاړل هغه قبیلې طرف ته. هلته کې واده وشو، نکاح وشوله، رخصتي وشوه، 3 شپې تېرې کړې، واپس را روان دی. هغه زنانه ورله بیا مخې له ورله ورته وایي چې ته ما ته دا ووایه چې ته د زما نه لاړې نو کوم ځای کې تا قیام کړی، دا شپې دې کوم ځای کې کړي؟ وایي زه خو لاړم داسې آمینه بنت وهب یوه زنانه ده هغې سره مې واده وکړو. وایي ګوره زه څه بدکاره ښځه نه یم، داسې ښځه نه یم چې یاره زما په فطرت کې نافرماني ده او زه بدکاري کوم، بلکې ما د تورات او د انجیل د تعلیماتو په رڼا کې ستا په تندي کې یو داسې نور د نبوت ولیدو چې زړه کې مې دا خواهش پیدا شو، دا نور چې ستا په تندي کې دی دا ما ته را منتقل شي. و عجیبه خبره دا ده چې اوس ته را روانې هغه نور ستا په تندي کې نشته دی. نو دا راته ووایي چې دا دومره شپې تا تېرې کړې، چېرته وایي ما خو واده وکړو دغه رنګ دا شپې ما هلته کړي. نو حضرت عبدالله صاحب بیا دغه رنګ واپس رالی. دا حضرت عبدالله صاحب دی یو ځلې روان دی د شام په سفر باندې قافله کې، بالکل ځواني ده، د واده یې لږه موده شوې ده. دی د شام په سفر باندې روان دی، واپسې کې د طبیعت خراب شو، په مدینه منوره کې دی پاتې شو او هغه قافله واپس راغله. چې کله دلته راورسېدل عبدالمطلب صاحب تپوس کوي چې زما زوی هم تاسو سره دې قافله کې تللی و؟
هغه چېرته دی هغه خو صحت ټیک نه و هغه چې کوم دی په مدینه منوره کې پات د خپل زوی حارث ته ویل چې هله په منډه لاړ شه دغه چې کوم دی د عبدالله خیر خبر واخلي هغه چې کله لاړل هلته وایي هغه خو انتقال شوی دی چې کله دا په مدینه منوره کې انتقال وشو نو حضرت آمینه بیبي په ګیډه مبارکه باندې زموږ دواړو جانو سردار پیغمبر مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغې په ګیډه نو دغه ټیم کې چې کوم دی د حضرت عبدالله صاحب انتقال وشو هغه چې کله هغه روري ورپسې رالی حارث معلومات یې وکړو چې هغه خو داسې انتقال وشو او قبیلې والا چې کوم دی هغه دفن کړی دی نو ډېر زیات چې کوم دی د افسوس او د خفګان اظهار وکړو بهرحال د دې نه بعد چې کوم دی بیا د پیغمبر علیه السلام ولادت شوی